بسم الله الرحمن الرحیم. په اسمبلی کې مولیان څه کوي؟ پارلیمنت کې مولیان څه کوي؟ په حکومت کې مولیان څه کوي؟ د علماو کردار څه دی؟ لږ شان خبره عرض کوم، خو شرط دا دی چې د آخره پورې به زما خبره اوري او د نفرت او د تعصب، د دشمنۍ او د عداوت او د بغاوت چشمې به لرې کړي، نو بیا به ته زما په خبره باندې انشاءالله تعالی پوهېږي. اسمبلی کې علما څه کوي؟ اسمبلی کې علما دا کوي غوږ کېږده. اوس مارکیټ دی او په مارکیټ کې یو سړی دکانداري کوي، بلم دکانداري کوي، بلم دکانداري کوي. یو پکې ملا هم راغی، عالم هم راغی، مولوي صاحب هم راغی، ځان له دکان اچولی دی. اوس ته راغلی او ته وایې چې مولوي صاحب په دکان کې څه کوي؟ دا کم کار چې ته کوې دا هغه کوي. ته رزق ګټې، ملا هم ځان دپاره رزق ګټي. مارکیټ خبره کوم، د دکاندارۍ خبره کوم. ټریفیک یو اداره ده او په هغې کې ملا برتي شو، ته راغې ته وایې چې دا ملا دلته کې څه کوي؟ سوال دا ده چې دا نور خلک دلته کې څه کوي؟ دغه کار ملا کوي. خو په ملا کې او په د نورو خلکو کې بیا ډېر فرق دی. فرق دا دی چې ملا امامت کوي او دا بل مقتدي دی. په جومات کې ته وایې ملا څه کوي؟ زه تا ته وایم چې په جومات کې چې ته څه کوې، نو ته وایې زه عبادت کوم، نو مولوي صاحب هم عبادت کوي. خو فرق دا دی چې ته وروسته ولاړ یې او هغه مخکې ولاړ دی. خو ستا او د مولوي صاحب فرق دا دی چې تا ته پکې د جایز او د ناجایز پته نه لګي او هغه ته پته لګي. ستا او د مولا فرق دا دی چې ته وروسته ولاړ یې په بل پسې او هغه مخکې ولاړ دی، هغه په هغه پسې خلک اقتدا کوي، هغه مقتدا دی، هغه پیشوا دی، هغه مشر دی. لہذا په پارلیمنت کې علما څه کوي؟ د سن 1973 آئین چې کله جوړېدو نو په هغې کې 4 علماء کرام ناسو. یو حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله، د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب والد محترم، حضرت مولانا غلام غوث هزاروی رحمه الله، دا د پنډۍ حضرت صاحب چې دی، حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروی رحمه الله خپل ماماو، او دا د مفتی محمود رحمت الله علیه نه 14 کاله مشر و. یو حضرت مولانا عبدالله درخواستی رحمه الله او یو حضرت مولانا شاه احمد نورانی رحمه الله. دا 4 علماء کرام د 1973 آئین چې کله جوړېدو نو په دې کې دا 4 کسان ناسو. دوی څه وکړل؟ دوی خو ډېرې خبرې لیکلي دي، خو په هغې کې زه تاسو ته صرف 2-3 خبرې عرض کوم. یو خبره پکې دا لیکلې ده چې مسجد به آزادي، بله دا لیکلې ده چې د مسجد مولا او امام به آزادي، بله خبره دا لیکلې ده چې محلې خلک به په خپله مرضۍ باندې مسجد جوړي، په خپله مرضۍ باندې به مولا منتخب کوي. دا یې پکې لیکلې ده چې عالم به په پاکستان کې آزادي چې دی څه ویل غواړي نو هغه به ویلی شي. په سعودي عرب کې په بل ځای کې په بل ځای کې په بل ځای کې عالم دی د حکومت خلاف خبره وکړي که نه. په پاکستان کې د عالم خوله آزاده ده. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د آئین په جوړېدو کې علما ناسو 4 کسان. ته به وایې چې 1 تن او 2 تن او 3 تنه څه کوي؟ په مسجد کې دننه 200 کسان مقتدیان او یو مولای، دا یو مولا د 200 مقتدیانو سره څه کوي؟ د امامت کوي. دا مولا چې کم طرف ته ځي هغه مقتدیان هغه طرف ته ځي. عالم دا کوي. عالم چې په مسجد کې ستا له مشري کوي، ستا امامت کوي، خطابت کوي، تا ته نیکه لار ښایي، نو دی په اسمبلی کې هم دقه کوي، دی په پارلیمنت کې هم دقه کوي، دی په حکومت کې هم دقه کوي. که بهر په مارکیټ کې ستا دکان دی او ستا خواته د یو مولوي صاحب دکان دی، نو کم از کم هغه دا کوي چې تا ته حلال او حرام خوښوي که نه. که ته سود کوې نو هغه تا ته وایي چې مه کوه دا سود دی، مه کوه دا حرام دی. که ته ناجایزه بیعه کې نو هغه تا ته وایي چې دا بیعه حرامه ده، دا باطله ده، دا فاسده ده، دا ناجایزه ده، دا ګټه حرامه ده، دا مه کوه. هغه تا ته ښیي. که په اداره کې چېرته مولوي صاحب دی نو کم از کم په هغې کې دننه خو حرام او حلال تمیز خلکو ته کوي که نه. بله خبره دا ده چې د پاکستان په دې 80 کاله تاریخ کې د ننه پورې په شراب نوشۍ کې عالم چېرته نه دی نیوی شوی چې دی شراب څکي. د شراب په خرید و فروخت کې او په منشیات فروشۍ کې چېرته یو عالم نه دی نیولی شوی. اجرتي قاتل چېرته کې یو عالم نه دی نیولی شوی. د نن تاریخه پورې د پاکستان په تاریخ کې ګوره، د دنیا په تاریخ کې چېرته داسې نه ده شوي.
یو عالم هم د نن تاریخ پورې اجرتي قاتل نه دی ثابت شوی. یو عالم هم د نن تاریخ پورې چېرته د بدفعلۍ اډې چلولو والا نه دی ثابت شوی. لہذا دا علماء کرام څه کوي؟ دا علماء کرام د قوم نمائندګي کوي او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. دا الله پاک نه علماء او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علماء د انبیاء کرام وارثان دي. لہذا موږ عالم ولې نشو برداشت کولی؟ په جماعت کې برداشت کې، په دکان کې برداشت کې، په کور کې برداشت کې، په لارې برداشت کې، په دې پارلیمنت کې ولې نه برداشت کې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به خلکو یو اعتراض کو وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق. وی دې پیغمبر باندې څه شوی دی؟ خو خوراک خوري او په بازار کې ګرځي. وی خوراک خوري او په بازار کې ګرځي. او ته ولې عالم نشي برداشت کولی؟ د پاکستان په دې څکم اتیا کاله تاریخ کې نن تاریخ پورې یو پریزیډنټ، یو صدر عالم نه دی راغلی، یو پرایم منسٹر یعنی وزیر اعظم عالم نه دی راغلی، یو آرمی چیف عالم نه دی راغلی. د هغې باوجود ته عالم ولې نشي برداشت کولی؟ که تا ولې اختیار ورکړي دی چېرته وزیر اعظم جوړ شوي یا د صدر جوړ شوي یا د آرمی چیف جوړ شوي او باوجود د هغې د خیانت کړی، نو بیا خو د عالم بې ایمانه دی. خو که تا دله موقع نه ده ورکړې او بغیر د موقع ورکولو نه ته په دې عالم باندې اعتراض کوې چې دا ښه نه دی او دا ټیک نه دی او د ده دپاره اسمبلي ټیک نه دی، نو ته د عالم دپاره کومه لار خوښې او دله ته کومه لار ورکې؟ ته به عالم په پارلیمنت کې او په اسمبلی کې څه کوي؟ زه تا ته وایم مسلم لیګ والا پکې څه کوي؟ ته به وایې سیاست کوي. زه تا ته وایم ملا هم سیاست کوي. زه به تا ته وایم دا پیپل پارټۍ والا پکې څه کوي، دا پی ټي آی والا پکې څه کوي. ته به وایې دا سیاست کوي. نو زه تا ته وایم عالم هم سیاست کوي که نه؟ خو د هغې په سیاست کې او د علماء کرامو په سیاست کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نن تاریخ پورې د پاکستان په اتیا کاله تاریخ کې په مولانا فضل الرحمان صاحب باندې او د هغه په یو ورکر باندې، په یو ایم پی ای باندې، په یو ایم این ای باندې، په یو سنیټر باندې د نن تاریخ پورې یو روپۍ غلا، یو روپۍ کرپشن ثابت نه دی. لہذا تاسو د علماء کرام ولې نشئ برداشت کولی؟ علماء کرام نمائندګي کوي د قوم او په هر ځای کې کوي. په کار دادا په پاکستان کې خو قانون اسیم نشته، ځنګلستان دی. په کار دادا چې په هر اداره کې، په هر ځای کې، په هر مارکیټ کې، په هر دکان کې عالم شي. په پولیس کې د عالم برتی شي چې خلکو ته حلال او حرام ښیي. په آرمی کې د پولیس عالم برتی شي چې خلکو ته حلال او حرام ښیي. په اف سی کې او په رینجر کې او په هر اداره کې د علماء کرام برتی شي چې خلکو ته حلال او حرام ښیي. مارکیټ ته د علما روزي د تجارت د پاره چې خلکو ته حلال او حرام ښیي. او په هر ځای کې د عالم کیږي چې خلکو ته حلال او حرام ښیي. ولې؟ الله تبارک وتعالی د خلکو ته د نمائندګۍ اهلیت ورکړی دی. الله تبارک وتعالی د خلکو ته یو بهتري ورکړې ده. او الله تعالی فرمایي چې زما په بندګانو کې علما بندګان زما نه زیات یریدونکي دي. او بله خبره دا ده که ته د علماو کمزوري لټې، نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دور علما خو نه دي. اوس که ته ولاړې شاته مقتدي د 14مې صدۍ، د 15مې صدۍ او د ځان نه مخې ته په محراب کې ولاړ مولا ته عمر رضی الله عنه غواړي، نو دا خو ممکنه نه ده. د ځان نه مخې ته که ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه غواړي، نو دا خو ممکنه نه ده. که ته د ځان نه مخې ته امام مقتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غواړي، نو بیا به خپل ځان ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ثابتې. نو که ته د 15مې صدۍ مسلمانې او د ځان نه مخې ته عالم او مقتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غواړي، نو دا ممکنه نه ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه غواړي، نو دا ممکنه نه ده. که ته د ځان نه مخې ته مقتدا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام غواړي، نو خپل ځان مقتدي به ته اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان او علي رضی الله عنه ثابتې. خو د 15مې صدۍ
چې څنګه عوام دي داسې الله تبارک وتعالی هغوی له علما ورکړي دي او بیا هم د دې عوامو نه په هزارها چنده بهتر دي. الله تبارک وتعالی علم له فضیلت ورکړی دی او په یوه سینه کې دننه الله تبارک وتعالی کرپشن، غلا، دوکدهي او علم د دواړه نه جمع کوي. چې په دې یو لوښي کې الله تبارک وتعالی علم اچولی دی نو په دې کې الله پاک کرپشن بیا نه اچوي. چې په دې یو لوښي کې الله تبارک وتعالی عمل او تقوا اچولی دی او د قرآن کریم نسبت یې اچولی دی، نو په دغه د زړه په دغه لوښي کې دننه الله تبارک وتعالی بیا غلا او دوکدهي او 420 نه اچوي. لہذا دې منافقتوب ته ضرورت نشته چې علما څه کوي. یو عام شرابي او کبابي سړی ته به یې پېژنې چې دا شراب څکي، ته به یې پېژنې. مونږ یو ځای ته لاړو د دوا دپاره د یو سنیټر صاحب حجرې ته، د جمعیت علما اسلام سنیټر نه وګورئ، د بلې پارټۍ مور یې وفات شوې وه، 4-5 کاله مخکې خبره ده. د هغه په اجره کې 10 ګاډي بالکل لیټس ماډل، بالکل نوې ماډل، بالکل لگژري 10 ګاډي ولاړو او ټولو ته سرکاري نمبر پلیټو. نو زه چې چا سره تللی وم د خپل کوم مشر سره، نو د هغه نه ما تپوس وکړم جید دا خو چاپېره تقریبا 10 ګاډي ولاړ دي او ټولو ته د سنیټر صاحب نمبر پلیټ لګېدلی دی. نو هغه په خندا شو، ما ته وی چې دا په دې کې خو باقاعده چې کوم دی کاروبار کېږي. مجید څه کاروبار؟ وی په دې کې د آیسو، د پوډرو، د پلاني او د پلاني او د پلاني شي کاروبار کېږي. وی ډېرې څوک لاس نشي ورکولی، دا خو د سنیټر صاحب ګاډي دي او د خو سنیټرۍ ته ضرورت نه و، خو دې ځان له چې کوم دی تجارت د لایسنس واخیستو دپاره که هغه حلال تجارت وي او که حرام تجارت وي، خو چې دی لایسنس یې والي او د خپل ځان مخکې کولو دپاره او د تجارت کولو دپاره د سنیټرۍ پیشه اختیار کړې ده او د سنیټرۍ جامه یې اغوستې ده. الحمدلله په یو عالم دین باندې دا نن تاریخه پورې کرپشن ثابت نه دی. زمونږ د جمعیت علما اسلام یو وزیر پاتې شوی دی، زه تاسو ته دا نه وایم چې سنیټر و یا ایم پی او یا ایم این او، مخکې ختم شوی دی. 8 کاله سنیټر پاتې دی یا ایم این ای پاتې دی یا ایم پی ای پاتې دی په حکومت کې دننه، او هغه په داسې حالاتو کې چې د هغه سره د میلمه د روټۍ پیسې نه وي، د هغه سره خپل د ګاډي د پېټرولو پیسې نه وي، او د خلکو چې خوله کولاویږي وایي غل دی. نو چې غل دی نو څه غلا خو به ورسره ښکاري که نه؟ هېڅ غلا ورسره نه ښکاري، هېڅ قسم غلا ورسره نه ښکاري، هېڅ قسم کرپشن پې ثابت نه دی. خو باوجود د دې خلک دا علما کرام نشي برداشت کولی. دا ولې؟ د علما کرامو کردار څه دی؟ بر صغیر پاک و هند نه انګریز علما کرامو ویستې دی. د دهلي نه واخله د کلکتې پورې چې د سړک په غاړه باندې څومره ونې ولاړې وي، د هرې ونې پورې به یو عالم زړه. دا قرباني ده د علما کرامو. د یهودو د پنج نه، د کافرو د پنج نه که بر صغیر پاک و هند آزاد کړی دی، حضرت مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه آزاد کړی دی، حضرت مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه آزاد کړی دی، حضرت مولانا سید حسین احمد بددی رحمت الله علیه آزاد کړی دی، حضرت مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه آزاد کړی دی، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه آزاد کړی دی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه آزاد کړی دی، حضرت مولانا مفتی کفایت الله رحمت الله علیه آزاد کړی دی. دا دې خلکو آزاد کړی دی، د بر صغیر پاک و هند د انګریز د پنج نه او د پیرنګي د پنج نه آزاد کړی دی. لہذا د علما کرامو سپورټ وکړئ، علما کرام خپل کوي. د علما کرامو چرته کې یو عالم داسې نه ده کړی چې په جومات کې راګرځېدلی او شاته په مقتدیانو کې شرابي مقتدي د خپل جومات نه ویستی چې وځه ته شراب څکې ما پسې مه ودرېږه. چرته یې داسې نه ده کړی. تاسو ولې علما نشئ برداشت کولی؟ چرته یو عالم نه دی راګرځېدلی شاته چې یو کس ته ویلي چې ته منشیات فروشي کې زما د صف نه وځه، زما د جومات نه وځه، ما پسې مونځ مه کوه. داسې نه ده کړی. لہذا تاسو ولې علما کرام نشئ برداشت کولی؟ علما برداشت کوي. دا علما د قوم نمایندگان دي او د قوم خیرخواهان دي. دا علما ډېر 1 نمبر او ډېر پاک خلک دي. ګوره
مولانا فضل الرحمان صاحب 38-40 سال په اسمبلی کې پاتې شو، د 1987-88 نه په اسمبلی کې پاتې دی. نن تاریخ پورې په 1 روپۍ کرپشن ثابت نه دی او باوجود د هغې خلک نشي برداشت کولی. هله وایي د ډیزل پرمټ واخیستو. پرمټ دا د پرمیشن نه دی، پرمیشن ویلی کېږي اجازت ته. پرمټ معنی د اجازتنامه. نو دا اجازتنامه چې دی حکومت ورکوي، چې حکومت ورکوي نو دا خو به ان ریکارډ وي که نه، نو ته یې روباسه را میدان ته که کیس پې جوړ که. کیس کوئی نہیں، ایف آئی آر کوئی نہیں، صرف الزامات دي، صرف تهمت دی. او د تهمت په اسلام کې څومره لویه ګناه ده هغه تاسو ته علم دی. قرآن کریم په غیبت، په تهمت، په بهتان، په الزام په دې باندې سخت رد کړی دی چې تاسو داسې مه کوئ. لہذا علما برداشت کوي. دا علما د قوم خیرخواهان دي. علما په آئین کې چرته یو 2 ټکي د اسلام بي د غیر تحفظ دپاره دغه علما کرام ولاړ دي په میدان کې. الحمدلله الله تبارک وتعالی دې زمونږ همیشه دپاره د علما کرامو سره مرسته او ملګرتیا نصیب کړي او الله تبارک وتعالی دې زمونږ په ملک پاکستان کې 100% اسلامي نظام راولي او نر حکمران دی الله تبارک وتعالی راولي. او الله تبارک وتعالی دې زمونږ د علماء لمن د همیشه دپاره دغسې پاکه ساتي څنګه چې پاکه ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.